بسم الله الرحمن الرحیم. د تیر شوی کلاس زمونږ چې وو هغه د نحوی کلاس و. په هغې کې مونږ د اسم متمکن چې کوم 16 اقسام دي نو 16 واړه اقسام مونږ ویلي علاوه د غیر منصرف نه. نو غیر منصرف کې چونکې لږ شانت ایکسپلینیشن دی، تفصیل دی پکې، او به انشاءالله سبا له د هغې ځان له کلاس اخیستی کېږي. نن د صرف کلاس به اخیستلی کېږي. په صرفو کې مونږه چې دی نو د ثلاثي مزید فيه ابواب ویلي، د ثلاثي مزید فيه ابواب هم ویلي د صحیح. اوس چې دی نو د ثلاثي مزید فيه قوانینو طرف ته راځو. اولنی قانون زموږ سره چې دی هغه اتعد او اتصر دی. اتصر په دې کې زه به تاسو ته دا ووایم د ثلاثي مزید فيه اکثر قوانین چې دي د دې ټولو تعلق د باب افتعال سره دی. د ثلاثي مزید فيه چې کوم باب دی ثلاثي مزید فيه باب افتعال. صحیح دی جی. البته دا یو باب دی چې دی کې د افتعال سره سره باب تفاعل او تفاعل پکې هم داخل دی، ورنه اکثر ابواب چې کوم اکثر قوانین چې دي د هغې تعلق صرف د باب افتعال سره دی. ښه، اتعد اتصر قانون ترازو وہی چې وہ واو اور یا جو کسی حمزہ سے تبدیل ہو کر نہ آئے ہوں اگر وہ باب افتعال تفاعل اور تفاعل کے فا کلمہ کے مقابلے میں واقع ہو جائے تو واو اور یا کو تا کرنا اور تا کو تا میں مدغم کرنا واجب ہے. خیال هم کړی دی؟ دا به اوس چې کوم دی نو لکه د دې مثال به زه تاسو له درکړم. د دې په دې شعر کې لږ شانتي پوره ټایم لګي ورې ښه دی. دا اوس نه شعر کې بسم الله الرحمن الرحیم. نو ګورئ ما تاسو دا وی چې د ثلاثي مزید فی په هغې کې اولنی قانون زموږ سره چې کوم دی هغه زموږ سره د اتعد اتصر والا دی. اتعد اتصر څه ته ویلی کېږي؟ د بابي افتعال همدغه رنګې تفاعل همدغه رنګې تفاعل. کله چې د دې د فا کلمې په مقابله کې واو یا واقع شي نو دغه واو یا به تا شي او تا به په تا کې مدغم شي. صحیح شوله؟ لکه د باب افتعال مثلا زه به دا ووایم چې یو صیغه ده وعده. خیال هم کړی دی؟ دا د فا کلمې په مقابله کې ده که نه؟ دا ته باب افتعال ته بوځه نو څه به دې جوړ شي؟ ایو تعده. ایو تعده. اوس ګورئ تاسو وګورئ ایو تعده دا د افتعال په وزن باندې دی. خیال هم کړی دی؟ نو خیال وکئ د فا کلمې په مقابله کې واو راغلی دی که نه؟ چې واو راغلی دی نو لحاظه د دې واو نه مونږ څه جوړ کړو؟ د دې واو نه مونږ تا جوړ کړو. ګورئ ښه د پاسه په دې باندې تا دې جوړ نو څه دې جوړ شو؟ اتتعده دې جوړ شو که نه؟ اتتعده بیا هم تا پتا کې مدغم کو. ځکه دې ته ادغام المتجانسین قانون وایي. دا مونږ غالبا ویلی دی که نه مې ویلی نو چونکې دې تعلق د دغه سره دی د تجوید سره دی. دا داسې ذهن کې کېدوي چې کله د یو جنس دوه حروف راشي نو دا یو به په بل کې مدغم کوو. نو تا او تا دوه حروف دي که نه؟ ګوره یو دا تا دی او بل دا تا دی. نو لحاظه دې سره مونږ داسې چلو کو چې دا تام په تا کې مدغم کو. خیال هم دی چې تا په تا کې مدغم کو نو دې نه څه جوړ شو؟ دې نه جوړ شو اتعده. اتعده دا دې جوړ شو. دغه شان ګورئ ها دا وعده کو دا باب تفاعل ته تاسو بوځئ نو دې نه به څه جوړ شي؟ توعده به ته جوړ شي که نه؟ خیال هم کړی دی؟ اوس ګورئ د فا کلمې په مقابله کې واو واقع شو لحاظه د دې واو نه تا جوړ شو.
د واو نم څه جوړ کو تا جوړ کو نو دې نه څه جوړ شو تا عادت جوړ شو کنه تا ورګه ها دا ویل کېږي نه دا شد دلته نه دی توعد نو ګوره ها دلته هم په دې باندې شد راغی خو تاسو کو خیال وکئ ته ګورئ نو دا اوس ګوره ها دلته دا تا هم ساکن دی کنه دا تا او دی عین کې اولنې عین دی نو هغه ساکن دی کنه نو څو ګورئ نو تا او عین دواړه ساکن ویل کېږي نه ویل کېږي او دلته مونږ چې دی نو د دې تا او د دې تا خپل منځ کې مدغام وکړو خیال هم دی اوس چې مدغام وکړو نو په ادغام کې خو اولنې حرف ساکن وي کنه نو اوس د ادغام د په کلام عرب کې خو د سکون نه ابتدا نه کېږي چې نه کېږي لہذا مجبورا مونږ په ابتدا کې حمزه مکسوره راوړله نو اتعادت جوړ شو اتعاد خیالم کړی دی اتعاد دې نه جوړ شو دغه رنګي باب تفاعل ته کو تاسو بوزئ نو د دې نه به هم هغه شانتي انداز لکه ګورئ خاصه تاسو یم دا تفاعل تاسو بوزئ نو دې نه تواعد جوړ شو کنه تواعد اوس د دې واو په ځای باندې چې دی نو تاسو تا راوستله نو دې نه تتاعد جوړ شو خیالم دی ها اوس چې تتا عادت جوړ شو نو بیا تام پتا کې مدغم کړله چې کلم دا تا پتا کې مدغم کړله نو اوس ابتدا به سکون درانه شو لہذا ابتدا کې حمزه را وسو نو اتا عادت جوړ شو دا غلط شو اتا عدد دینه جوړ شو اتا عدد خیالوم دی نو په داسې انداز سره بهر حال دا د اتعاد اتصر ولا قانون دی کله چې د باب افتعال تفاعل فا کلمې په مقابله کې واو یا واقع شي نو دغه واو یا نه به تا جوړ کې او تا به پتا کې مدغم کې دا دی قانون خلاصه شوه زموږ سره دویم قانون چې کوم دی هغه د اسمع اشبه والا قانون دی د سو اسمع اشبه والا قانون زموږ سره دی ها د دې تعلق هم صرف د بابي افتعال سره دی ها د دې قانون تعلق د بابي افتعال سره دی ها اوس د دې څه مطلب دی سین او شین چې کله د باب افتعال د فا کلمې په مقابله کې واقع شي نو بیا به تا افتعال بعد د دقیق حروف نه د جنس نه کې یعنی هغه چې کو سین دی او کو شین دی نو سین به ته جوړ کې یا به ته شین جوړ کې او هغه به بیا پاغه کې مدغم کې بیا پاغه کې څه کې مدغم کې لکه اوس ګورئ ها زه تاسو ته وایم چې مثلا سمع ده سمع دا باب افتعال ته جوړ کا نو دین بوزا نو څه دی جوړ شو استماعت جوړ شو کنه اوس چې کله استماعت جوړ شو نو ګورئ سین د باب افتعال د فا کلمې مقابله کې سین واقع شو لہذا د دې تا نه هم مونږ سین جوړ کو خیال هم کړی دی د دې تا نه هم مونږ څه جوړ کو سین هم جوړ کو ګورئ ورته ها نو څه دی جوړ شو ایسا سمعا بیا هم سین په سین کې مدغم کو نو څه دی جوړ شو ایسا سمعا ته جوړ شو دغه شان چې کوم دی کومونګه شبهه شو مثلا شبهه شبیهه شبیهه باب افتعال تنبوت نو څه دی جوړ شو ایش تبها نو د باب افتعال د فا کلمې مقابله کې شین راغی کنه لہذا د دې تا نه هم چې دی نو مونږه شین جوړ کو شین ته جوړ نو څه دی جوړ شو شبهه ته جوړ شو شبهه نو عقد اسمع شبهه ولا قانون شو بهر الخلاصه دی دا شولا چې هر هغه باب افتعال چې دا غي د فا کلمې په مقابله کې سین یا شین راشي نو د باب افتعال د دې تا نه به تدق سین یا شین جوړ کی او چونکه به یو جنس شنو جنس په جنس کې مدغم کې صحیح شول دي زموږ سره بل قانون چې کوم دی هغه د اطلب الصبر دی اطلب الصبر هر هغه قانون ګورئ ها کله چې د باب افتعال د فا کلمې په مقابله کې ګورئ ها د چې څومره ابواب دي نو د باب څومره قوانین دي نو تعلق د باب افتعال سره دی او د باب افتعال د فا کلمې سره دی اخره کې بیا لک شانتي صرف اخرنه قانون جدا کیږي نو ټول تعلق دغه سره دی
نو ګورئ چې کله د باب افتعال د فا کلمې په مقابله کې صاد ضاد طا ظا دې کې یو حرف راشي نو بیا به باب افتعال چې کوم دی هغې نه به ته طا جوړ کړي. خیال هم کړی دی د باب افتعال د دې تا کلمې نه به ته طا جوړ کړي. بیا چې کوم دی نو اوس ګورئ ورته اوس کو دغلته فا کلمې په مقابله کې طا واقع شوی نو چونکې د تا باب افتعال د تا نم تا طا جوړ کو او اسم طا واقع شوی نو طا دې په طا کې مدغم کو نو دې نه ادغام المتجانسین والا قانون به پرې ولګي لکه هغه مثال زه تاسو یم ښه. او کو مثلا دغلته طا نه و بلکې هلته ظا واقع شوی و هلته څه چل شوی و ظا واقع شوی نو بیا په دغه وخت کې ګورئ ښه دغه شان اظهار هم جایز دی او ادغام هم جایز دی. ورکه زه مثالونه تاسو ډایرکټلی کوم نو پوهه به پې شي تاسو. ګورئ ښه جي دا اطلب والا قانون دی اطلب الصبر والا قانون دی صحیح ده جی. اوس ګورئ ورته ښه کله چې د باب افتعال د فا کلمې په مقابله کې صاد ضاد طا ظا په دې کې یو حرف واقع شي نو څه چل به کې اوس ګورئ ورته ښه یو مثال زه تاسو له در کومه لکه د هغې مثال مثلا شو مثلا صبره دی صبره چې کله باب افتعال ته تا بوتلو نو څه دی جوړ شو ایسو تاباره تی جوړ شو که نه ایسو تاباره. نو اوس وګورئ د باب افتعال د فا کلمې په مقابله کې صاد واقع شو که نه وینې دا د یو حرف دا دی مونږ ویلی و خیال هم دی. نو څه چلو مو کو چې کله دا شو لہذا اوس به مونږ داسې چلو کو چې د دې تا نه خو به طا مونږ جوړ د دې تا نه به مونږ طا جوړ کړو نو څه به شي ایسو طبره ایسو طبره. ښه داسې شو که نه اوس ګورئ ورته ښه استبره هم جایز دی دغه شان اظهار کول هم جایز دي او د دې طا نه بیا ته صاد جوړ که د دې طا نه دی صاد جوړ که او صاد په صاد کې مدغم که نو څه به دې جوړ شي استبره به دې جوړ شي که نه خیال هم کړی دی استبره به دې جوړ شي نو لہذا دغه هم ویلی شي. نو همدغه خبره چې دغه په ضاد کې نه لکه زه به تاسو ته مثلا ضربه یاد کړم ضربه چې باب افتعال ته بوځي نو دې نه څه جوړ شي ضربه چې باب افتعال ته بوځي نو اضو تربه اضو تربه. اوس تاسو خیال وکئ د باب افتعال د فا کلمې په مقابله کې ضاد راغی که نه لہذا چې ضاد راغی نو په اولني فرصت کې مونږ د دې تا نه طا جوړ کړو نو څه دي جوړ اضو تربه. نو اوس ګورئ ورته ګورئ ښه ایسو طبره هم ویلی شي ایسو طبره او اضو تربه دغه شان اظهار هم ویلی شي او دا طا چې کوم ده په صاد کې او دا طا په ضاد کې مدغم کول هم جایز دي نو اضربه هم ویلی شي اضربه. خیال هم کړی دی که نه خو داسې نشي کولی چې د دې طا نه دې ته صاد د دې صاد نه دې ته طا جوړ کړي او طا دې په طا کې مدغم کړي او ته دې اضطربه ووایې اضطربه او دغه شان ضاد چې کوم دی هغه دې ته طا کې او طا دې په طا کې مدغم کړي او دې نه دې ته اضطربه جوړ کړي. خیال هم کړی دی که نه دا ته نشي کولی. د هغې وجه دا ده چې ګوره د دې صاد او ضاد د یو بل سره تعلق شته خو د طا او د صاد او د ضاد د یو بل سره تعلق شته خو د صاد او د ضاد چې دی د دې د طا سره تعلق نشته دی. نو که تاسو خیال وکړئ دا اضطربه چې مونږ ووي نو په دې کې خو هغه صاد بیخي غیب شو که نه حالانکه د صاد او د ضاد د یو بل سره چېرته روغ هم نه راځي. خیال هم دی چې ګینې دا طا دې په صاد باندې دلالت وکړي صحیح شوله که نه ضاد په صاد باندې دلالت کوي صاد په ضاد باندې دلالت کوي خو صاد په طا باندې او طا په صاد باندې دلالت نه کوي. همدغه رنګې تاسو وګورئ لکه دا اضربه دی که نه دا ته په طا سره بدل که نو دا طا په ضاد باندې دلالت کوي نه په ضاد باندې بالکل دلالت نه کوي نو لہذا داسې نشي کولی. صحیح شوله جي اوس چې کوم دی نو د دې باب د دې قانون دویم شق طرف ته مونږ ځو اطلبه او اصبره هغه دا دی چې کله د فا کلمې د باب افتعال د فا کلمې په مقابله کې دغه چې دی نو صاد
طوا یا ضوا واقع شي طوا یا ضوا واقع شي لکه دغه مثال داسې دی مثلا طلبه دی دا چې باب افتعال ته بوزي نو ایتو طلبه ته جوړ شو کنه ایتو طلبه اوس ګورې ورته د باب افتعال د فا کلمې په مقابله کې طوا راغی نو لهذا د دې تا نم طوا جوړ نو ایت طلبه شو کنه بس او خبره ختمه شوله بس دې کې د یو صورت ته چې دی نه وته ایت طلبه جوړ کی ها اكو مثلا ضا راغی لکه زما دغه مثال تاسو لدر کما ظلمه دی مثلا دا باب افتعال ته چې بوزي نو ستې جوړیږي ایزو طلمه تی جوړیږي کنه ایز طلمه اوس ګوره د باب افتعال د فا کلمې مقابله کې ضا راغلی نو لهذا په اولنی فرصت کې چې دی نو مونږ د دې تا نه طوا جوړ کړو نو دقه شانتي اظهار ویل جایزي یعنی ایزو طلمه دا ویل جایزي اوې د دوه طرفونو نه ادغام هم جایز دی د دوه طرفونو څه مطلب یعنی د دې طوانه د دې ځوانه ته طوا جوړ کی د دې ځوانه ته څه جوړ کی طوا او د سی وی طلمه او د سیم کولای شي چې د دې ځوانه ته طوا جوړ کی او طوا په طوا کې مدغم کی او د سی وی د دې ځوانه ته طوا جوړ کی د دې طوانه ریشه د دې طوانه ته ځوا جوړ کی او ځوا په ځوا کې مدغم کی او ای ظلمه اوه نو دا سم جایز دی صحیح شولا لهذا اوس ګورئ ښه د دې قانون خلاصه ز بیا تاسو یم اطلب اصبر کله چې د صاد ضاد طوا ضوا کې یو حرف هم د باب افتعال د فا کلمې نه راشي فا کلمه کې راشي نو اولنی فرصت کې خو به ته دا وکړي چې د باب افتعال هغه چې کم تا دی دغه نه به طوا جوړ کی طوا دی جوړ کو اوس ګوره ورته وګوره چې د باب افتعال د فا کلمې په مقابله کې څه شی دی کو صاد یا ضاد نو د څه چل به وکړي چې د باب افتعال د فا کلمې نه خو به طوا جوړ کی خیال هم کړی دی کنه نو دا دقه شانتي اظهار هم کولی شي لکه دغه دی استبره دی ایسو تبره نو د تا نه طوا جوړ کړه نو دی جوړ شو ایسو طبره خیال هم کړی دی اوس دقه شانې ویلی شي ایسو طبره او داسې کولی شي چې د طوا نه صاد جوړ کړي او صاد په صاد کې مدغم کړي استبره داسې کولی شي خو داسې نشي کولی چې د دې صاد نه ته طوا جوړ کړي او طوا د په طوا کې مدغم کړي اطبره دی وي دا ته نشي کولی ځکه چې لکه د دې ګورئ ښه د دې بابو اصل کلمه صاد دی نو په کار دا ده چې دا صاد دی پټ نشي نو په دې اطربه کې اطبره کې خو تا د سره چې دی نو هغه صاد دی پټ کو اطبره لکه دا ګوره دا دی راغلی که نه اطبره نو په دې کې خو د سره هغه صاد ختم شو حالانکه صاد د فا کلمې په مقابله کې راغلی دا اصل کلمه ده دا ختمول نه دي په کارو خیال هم کړی دی همدغه رنګي د ضربه ته راشه ضربه چې باب افتعال ته دی راوړو نو دی نه ایزو طربه جوړ شو نو د تا نه خو د په اولیني فرصت کې طوا جوړ کړو ایزو طربه ته جوړ شو دقه شان اظهار هم کولی شي خو د یو طرفه ادغام هم جایز دی هغه داسې چې د دې طوا نه ته ضاد جوړ کړي او ضاد په ضاد کې مدغم کړي او داسې وي اضربه داسې ویلی شي خو داسې نشي کولی چې د ضاد نه ته طوا جوړ کړي او طوا د په طوا کې مدغم کړي او اضربه دی وي ولې وجه څه ده وجه دقه ده چې ګورئ ښه هغه ضاد چې اصل کلمه واغه بیخي ختمه شو لکه اضطربه مثلا دا دی اضطربه جوړ شو نو په دې کې خو ضاد د سره شته دی نه او طوا په ضاد باندې سره دلالت هم نه کوي دا د رشته دار هم نه دی چې په هغه باندې دلالت کوي خیال هم کړی دی که نه همدغه رنګي د باب افتعال د فا کلمې په مقابله کې کوم مثلا دغه راشي صاد طوا یا ضا راشي نو اوس ګورئ ورته لکه مثلا د طوا مثال به زه تاسو له درکمه طلبه دی دا باب افتعال ته چې تا راوړو ایتو طلبه ته جوړ شو که نه ایتو طلبه نو تا نه د طوا جوړ کو ایتو طلبه شو او بیا د ادغام وکړو نو دی نه ایت طلبه جوړ شو صحیح شوله ښه همدغه رنګې چې کله ضا واقع شي د باب افتعال فا کلمې کې لکه ظلمه دی باب افتعال ته دې ویوړو نو دی نه جوړ شو ایزو طلمه نو د تا نه خو په اولني فرصت کې تا طوا جوړ کړو نو ایزو طلمه ته جوړ شو اوس دا دقه شانتي ظاهر هم ویلی شي او د دوه طرفونو ادغام هم جایز دی څنګه یعنی هغه داسې چې د طوا نه ته ضاد جوړ کړي او ضا جوړ کړي او ضا په ضا کې مدغم کړي او اذ ظلمه ووي او داسې هم کولی شي چې د ضا نه ته طوا جوړ کړي او طوا په طوا کې مدغم کړي اذ ظلمه ووي اوس به ته دا وې چې یاره به دا اذ ظلمه چې تا ووي نو ضا خو اصل کلمه د فا کلمې په مقابله کې راغلې وه خو بیخي دلته اړو استعمال هم نه شوله نو موږ به دا ووایو چې د دې
د دې صوا او د دې طوا د یو بل سره رشتہ داری شته د دوی د یو بل په ځای باندې استعمالیدل شي لہذا د صوا په ځای باندې طوا استعمال شو نو دا بالکل صحیح شو صحیح شو لګي ها راځو مونږه بل قانون طرف ته هغه قانون چې کوم دی هغه د اذ ذکر والا قانون دی اذ ذکر د دې تعلق د باب افتعال د تا کلمې سره دی ګورې ها کله چې دال یا ذال یا ذا د باب افتعال د فا کلمې په مقابله کې راشي نو په دغه وخت کې اولنی فرصت کې به ته داو کې کنه چې دینه به ته دال جوړ کی د دینه به ته څه جوړ کی د دې باب افتعال د تا کلمې نه به دال جوړ کی ها اوس خبره دادا په دې فا کلمې کې با یا دال راغلی وي یا بذال راغلی وي یا بزا راغلی وي نو اوس ګور ورته کو مثلا دال راغلی وو نو بیا بسکه هغه ز تاسو اوس وې ملک ګورې ښا مثلا ذکر دی ذکر چې باب افتعال ته تبوزي نو څه به جوړ شي اذ تکرا اذ تکرا خیالوم دی په اولنی فرصت کې ته د څه چلو کا چې د دې تانه خو دال جوړ کا د تانه دال جوړ کنو څه دی جوړ شو اذ ذکر کنه بیا دال کې مدغم کا نو لہذا د دینه بتاله جوړ شي اذ ذکر خیالوم کړی دی دا خو د دال خبره وه صحیح شوله اوس کو مثلا زال واقع شي څه واقع شي زال واقع شي لکه ګوره ذکره دی ذکره چې کله باب افتعال ته بوځي نو څه به دې جوړ شي اذا تکره اذا تکره اوس ګورئ د دې پاولنی فرصت کې د تا نه تا دال جوړ کو نو اذا ذکرت جوړ شو کنه اوس دا د قشان اظهار هم کول شي دوه طرفونو ادغام هم جایز دی د دوه طرفونو ادغام هم جایز دی هغه داسې السلام علیکم څنګه علیه وعلیکم السلام هغه دلته کلاس کې ناست دی د غټ حال کې ناست او صحیح شوله به زمام د الکشن سبق ته او هغه سبق وای سبق زوته ناس نشته وسره سو کې واځي نو دسه اظهار هم کولای شي چې اذ ذکر وای د غټ حال کې مخامخ کې او جی او خیالوم دی او دسه هم کولای شي چې د دې ذال نه دال جوړ کې او دال په دال کې مدغم کې او دسه وای اذ ذکر استاد سو بداوي چې اصل کلمه خو ذال و نو ذال خو بيخي دلته ختم شو مونږ دا وای چې دال او د ذال د یو بل سره رښتینولي شته دی دا د یو بل په ځای استعمالي لہذا دا دال په ذال باندې دلالت کوي خیالوم کړی دی کنه او دسه هم کولای شي چې د دې دال نه ذال جوړ کی او ذال په ذال کې مدغم کی او د سی وی اذ ذکر خیالوم دی اذ ذکر نو دا د ذال خبر او ذا طرف ترازو هغه داسي چې کله د باب افتعال د ذال د فا کلمې په مقابله کې ذال راشي خیالوم کړی دی نو سبق یې وسره لکه داغه مثال دی زجره مثلا زجره ته باب افتعال تبوزه نو څه دی جوړ شو اذ تجاره شو کنه خیالوم دی نو پاولنی فرصت کې ته د څه چلو کا چې د دې تانه خو ته دال جوړ کا نو څه جوړ شو از دجاره نو ګورې ښه دا د قشانتي اظهارم کولای شي څه کولای شي اظهارم کولای شي او دسم کولای شي چې د دې دال نه za جوړ کی او za په za کې مدغم کی او دسی وی از زجاره ازا جره دسم کولای شي خدا سي نشي کولای چې د دې دال نه د دې ځان دی دال جوړ کی او دال دی په دال کې مدغم کی او دسی دی وی چې اد جره داسې نشي ویلي نو دا ناجایز دی او دا جایز دی ولې وجه سره تاسو موي دا جایز ځکه دی دا صورتو چې په دې کې هغه د ذا خو استعمال شوی دی او دا صورت جایز ځکه نه دی چې په دې کې دال استعمال شوی دی او د دال او د ذا د یو بل سره هیڅ تعلق نشته دی د دال او د ذا د یو بل سره هیڅ تعلق نشته دی نو په دې وجه سره داسې نشي کولای صحیح شو لګي ها راځو اوس بل قانون طرف ته بل قانون زموږ سره دی اثبات ستوي ګورې ها کله چې د باب افتعال د تا کلمې په مقابله د فا کلمې په مقابله کې تا واقع شي څه شي تا واقع شي نو څه چل به وکړي نو الکه د قشانت اظهار ویل شي یعنی ډایرکټ لکه اوس ګورم مثلا ثبت باب افتعال ته تبوزه نو د دینه بس جوړ شي اس ثبت به جوړ شي کنه استبت د قشان ډایرکټ دی اظهار کولای شي خیالوم کړی دی کنه او دسم کولای شي چې دا
دسم کولای شي چې د دې تا نه سا جوړ کړي او سا په سا کې مدغم کړي او داسې وي اذ ثبته خیال هم کړی دی او دسم کولای شي چې د دې سا نه تا جوړ کړي او تا په تا کې مدغم کړي او داسې وي اتبته اتبته داسې هم ویلی شي ولې تاسو ما ویلي تا په سا باندې او سا په سا باندې دلالت کوي دا د یو بل ورور خور دي دا د یو بل په ځای استعمالېدی شي کو ته دلته وایې چې اتبته یاره به د باب افتعال د فا کلمې په مقابله کې خو سا و سا او دلته خو تا رالاله نو تا خو دلته ورسره شته دی نو خیال هم کړی دی نو موږ به دا ووایو چې دا تا او سا دا د یو بل ورور او خور دي نو اگر خو دلته تا ده خو دا په دې سا باندې دلالت کوي نو لهذا دلته کار څه شو برابر شو صحیح شوله جي اوس راځو موږ بل خصم ولا قانون طرف ته خصم او خصم قانون وسو داسې چل لیکنه چې د خصم قانون تعلق چې د ډیرو دغه سره د حروف سره دی ګورئ ښه یو د سا بل د دال بل د ذال بل د زا بل د سین بل د شین بل د صاد بل د ضاد بل د طا او بل د ظا خبره داسې ده کنه خبره داسې ده چې د دې باب افتعال د عین کلمه خفش ولا دی وی وې دا څومره قوانین چې ویلې شو نو تاسو فا کلمه او فا کلمه فا کلمه او فا کلمه یادوي نو د عین کلمه وی وې زه خو دې پکې اړو یادوم نه کړم نو لهدا دا خو مونږه خپه کول نه غوښتل دا لام کلمه نه ده دا لام کلمه خو اسې ماخره کې نو دی غریب خو اخره کې بس د خو سرای او نظریه نه نو دی وی چې بزا کو ما څوک نه دی لاخه خبره د وسیله او سیټ ته ګټ تناسمه خدا عین کلمه وی دا فا کلمې کې خطا دومره قوانین بیان کړو زما په باره کې خطا سوم نوي نو صرفین راولګیدل او دا عین کلمه هم خوشاله کړو دته دا وی زمړه وی دا فا کلمې چې څومره قوانین لګیدلی وی دا ټول په ټوله قوانین ستا په یو قانون کې وی زرا غونډوم په دې یو قانون کې خیالم کړی نو لہذا صرفین دا خبره وکړه چې د باب افتعال د عین کلمې په مقابله کې ګوره ها دلته دی تعلق د عین کلمې سره دی ها دا مخکینو تعلق د فا کلمې سره د عین کلمې په مقابله کې سا راغې دال راغې ذال راغې زا راغې سین راغې شین راغې صاد راغې ضاد راغې طا راغې او ظا راغې نو چې کله دا راغې نو په دغه وخت کې به ته داسې چلو کې چې د تای افتعال نه دی تای افتعال دا د دقه حروفو د جنس نه به جوړ کړي یعنی مطلب دا چې د باب افتعال د عین کلمې په مقابله کې سا راغې نو د باب افتعال د تا نه هم سا جوړ کا اوس چې د سا ته جوړ کو نو بیا خو به ته ادغام پکې کې کنه خیال هم کړی دی البته د تا خبره چې کوم دا هغه جدا ده تا لکه ګوره دا دې کې خو تا مونږه نه ده کړې کنه خیال هم دی تا خو مونږ په دې کې نه ده کړې تا د دې نه علاوه یو حیثیت لري تا نه ده دا یې واخله تا د دې علاوه حیثیت دی دا ټول نه دي دا ټول د دې ځان له حیثیت دی څه حیثیت دی یعنی مطلب دا چې د فا کلمې د باب افتعال د عین کلمې په مقابله کې دی حروف نه یو حرف راشي نو د تای افتعال نه به اقا حرف جوړ کی هغه کم حرف چې عین کلمې کې واقع شي اوس چې هغه حرف دی جوړ کو نو خو به ادغام واجب شو کنه لکه مثلا زه به تاسو دا وایم چې ګورئ ښه خصومه دی مثلا خصومه دا باب افتعال تتابوتلو د دې نه څه جوړ شو اختصامه شو کنه خیال دی نو د باب افتعال د عین کلمې په مقابله کې صاد راغی کنه چې صاد کله راغی نو څه چل دی وکړو اوس به ته دا چلو کی چې د باب افتعال ګوره ښه مونږ دا ویلې عین کلمې مقابله کې دی حروف نه یو حرف راشي نو تا نه بم اقا حرف جوړ کی نو ګوره نو هغه حرف کم یو دی صاد دی نو لهدا د تانم صاد جوړ کو صاد خیال دی چې کلم صاد جوړ کو نو دی دوه خپل منځ کې به ادغام وکړي نو دینه وسه جوړ شي دینه وسه جوړ شي ګوره ښه اوس خبره داسې چې اوس خبره دا ده کنه تاسو خیال وکئ لکه ګوره ښه دا سواد چې ته په دې سواد کې مدغم کې نو د دې نه مخکې خو دا ښه هم ساکن دی نو بیا خو خام ساکن شو دا اولنی سواد هم ساکن شو نو داسې چلو موکو چې د دې اولنی سواد دا حرکت نه دی یعنی زبر دا د سواد لم د خالم ورکو
نو څه دی جوړ شو ای خصما ای خصما صحیح شولا ها اوس دا وشو اوس خبره د څه ده کنه چې دا حمزه وصلی نه ده دا خو غریب مونږ د دې د وجه نه راوړلې و چې دا خا اصل کې ساکنو ابتدا به سکون نه کېدل سکون نه ابتدا نه کېدل نو مونږ حمزه وصلی راوړله اوس خو په خا باندې پاسه ال لړی زبر دی نو لہذا هغه ضرورت د دې پاتې نشو چې پاتې نشو نو مونږ دا حمزه ایسه وګرځول نو څه دی جوړ شو خصما څه دی جوړ شو خصما اوی د خصما په ځای باندې د خا د زبر په ځای یعنی د فا کلمې د زبر په ځای باندې زیر هم راوړی شي نو خصما هم ویلی شي دا د سې ټولو سره لګوي ښه دال سره معامله وکړي زال سره سین شین شین وغیره د دې ټولو سره وکړي تاسو ما ویلو چې د دې تا نه د دې معامله جدا ده هغه څنګه هغه داسي چې کله د باب افتعال د عین کلمې په مقابله کې تا راشي نو دغه وخت کې اوس اظهار هم جایز دی ادغام هم جایز دی اظهار هم جایز دی ادغام هم جایز دی لکه قتل دی مثلا باب افتعال ته دی بوتلو دی نه څه جوړ شو اق تتل جوړ شو کنه اق تتل د باب افتعال د عین کلمې په مقابله کې تا راغی دغه شان اظهار هم ویل شي اق تتل او ادغام هم کولای شي چې تا پتا کې مدغم کی دا تا نه دا په دې تا کې مدغم کی دا چې تا په دې کې مدغم کړله نو د دې تاغه حرکت چې هغه به قاف لور کړی شي کنه دې نه بس جوړ شي اقت طلبت جوړ شي کنه ای قتل اوس دې حمزه ته ضرورت رانغی حمزه ته ضرورت رانغی نو لہذا څه دی جوړ شو قتل او قتل په ځای قتل ویل شي نو لہذا دا زموږ د ثلاثي مزید قوانین شو ټول پټولا سباله به ان شاء الله موږ د محموز قوانین وایو او د دې سره سره چې دینو د دې محموز